ځکه دا پښتانه دي، یقین وکړئ دا پښتانه د خپل عزت لپاره، د خپل عزت نفس لپاره د خپل سرونه قرباني دی. به د لوږې مړه شي خو دا به چاته لاس ونه نیسي، دی به د تندې نه مړه شي خو ستا په دغه دسترخوان باندې به کښېنني. ځکه یو د کور مشر به څنګه ستا په دسترخوان باندې کښېني او خوراک او شربت به کوي چې د هغه شاته بچي د هغه شاته فیملي په کور کې نهره ناست وي، د هغې مشر به څنګه تا سره کښېني. د هغې یقینا چې داسې خلک شته چې هغې پرسنلي ما ته معلومات دی، زه پېژنم چې هغې د یو ټایم روټۍ خوړلو ته حیران دي. یقین وکړئ موږ سره کنټیکټ کېږي چې داسې فیملیز شته دی زموږ په نظر کې، زما په دغه کې علم کې، چې هغې وایي چې زموږ کره وړه نشته، غوړي نشته، د زندګۍ چې نور څومره اهم ضرورت دی دا نه، نو چې د یو غریب کره دغه څیزونه نه، نو تاسو دا خبره نوټ کړئ که نه چې د هغه به د روژه ماتي دسترخوان به څنګه ښکلی شي، دغه رنګې د پېشمني دسترخوان به څنګه د هغه جوړ شي. څو اهمې خبرې کول غواړم هغه دا دي د خپلو پښتنو لپاره، د دې غریبانو لپاره. په دې رمضان کې موږ تاسو کو ګورو ځای په ځای باندې دغه مختلف فاونډیشنز والا د ډونیشنز چندې وغیره راجمع کوي او بیا په دې روډونو، په دې چوکونو، په دې سړکونو کې هغې د افطاري دسترخوان لګوي، یعنې د روژه ماتي لپاره هغې دسترخوان لګوي، دغه رنګې د پېشمني لپاره هغې دسترخوان لګوي. نو دغې فاونډیشن والا ته زما دا خواست دی، دغه د خیر ښېګڼې چې کومې ادارې دي هغې ته زه دا وایم چې بالکل ستاسو دغه کار هم صحیح دی، موږ یې اپریشیټ کوو او بالکل دا صحیح کار دی. خو زه یم که د دې نه هم تاسو لږ مخکې شوئ، یو بله اهم مشوره تاسو زه دا درکول غواړم چې دغه افطاري دسترخوان پرېږدئ، د سحري دسترخوان پرېږدئ او تاسو په دغه چندو، په دغه ډونیشنز وغیره باندې تاسو یو سسته بازار کولاو کړئ چې په هغې کې غریبانو ته وړه په ارزان قیمت باندې میلاویږي، په هغې کې غوړي ورته په ارزان قیمت میلاویږي، دغه رنګې په هغې کې ورته غوښه، د ضرورت چې څومره سامانونه دي دا تاسو په دغه چندو ډونیشنز وغیره باندې واخلئ او بیا په صحیح قیمت باندې، په ارزان قیمت باندې، مثال په 1000 روپۍ کیلو غریب غوښه اخلي، ته هغې ته په 500-400 باندې کیلو ورکړه. نو په دې کې به د دغې غریبانو، د دغې پښتنو عزت چې دی دا به نه مجروح کېږي، د هغې د عزت نفس به موږ تاسو خیال وساتو. ځکه دا پښتانه دي، یقین وکړئ دا پښتانه د خپل عزت لپاره، د خپل عزت نفس لپاره د خپل سرونه قرباني دی. به د لوږې مړه شي خو دا به چاته لاس ونه نیسي، دی به د تندې نه مړه شي خو ستا په دغه دسترخوان باندې به کښېنني. ځکه یو د کور مشر به څنګه ستا په دسترخوان باندې کښېني او خوراک او شربت به کوي چې د هغه شاته بچي، د هغه شاته فیملي په کور کې نهره ناست وي، د هغې مشر به څنګه تا سره کښېني، د هغې د ماشومانو، د هغې د بچیانو به څنګه. لهذا یوه آیډیا زما مشوره تاسو ته دغه ده چې تاسو د سسته بازار پروګرام وکړئ. که دغسې نه وي تاسو دغسې فیملیز وګورئ چې هغې مستحق وي او هغې واقعي غریبانان وي. تاسو دا کوم ډونیشنز، دا کومې چندې راغونډوئ، د دغې افطاري پروګرام او دسترخوان او د سحري د پروګرام او دسترخوان نه بهتره دا ده چې تاسو هغه فیملیز سپورټ کړئ، هغې ته کور ته لاړ شئ، د هغې ته د روژې چې کوم سامان راشن وغیره دی دا تاسو هغې ته فراهم کړئ، هغې ته یې واخلئ. نو یقینا دا یو ډېر عظیم کار دی. په دغې کې به د دغې مسلمانانو، د دغې پښتنو عزت نفس به هم نه مجروح کېږي او دوی به په عزت او په تسلۍ سره به ستاسو هغه راشن چې دی دا قبول کړي او په خپل کور کې په خپلو بچو سره، د خپل اهل عیال سره به هغې دغه رمضان ستاسو په د تعاون سره، ستاسو په دغې ډونیشن سره به هغې دغه رمضان ډېر په ښه طریقې سره تېر کړي. لهذا دغسې یو کار، یو خدمت ته زموږ هم په دغې رمضان کې اراده ده. که تاسو زموږ سره په دغه کې ملګرتیا کولی شئ، موږ به انشاءالله العظیم په خپله نګرانۍ کې دغسې ترتیب برابرو چې دغسې غریبانان کم فیملیز وي چې هغه زموږ په علم کې دي، موږ ته معلوم دي، هغه موږ سپورټ کړو ستاسو په تعاون سره. نو دغسې چې په داسې طریقه باندې شي چې لکه دا نن سبا موږ تاسو ګورو چې 1 کیلو چینی ورکوي یا چېرته یو توڼه وړه ورکوي یا یو چکی صابون یو غریب ته ورکوي، نو هلته ورته کیمره نیولي، هغه ویډیو جوړېږي، تصویر جوړېږي. نو زموږ او ستاسو د تعاون او زموږ او ستاسو د یو غریبې فیملۍ د سپورټ کولو طریقه به داسې نه وي. هغه به انشاءالله د ویډیو او د تصویر په دغه دایره کې به او په دغه تصویر او ویډیو کې به هغه نه رابندېږي، بلکې د صدقې چې کوم هغه احسنه طریقه شریعت ښودلې ده چې صدقه او خیرات په داسې طریقه باندې ورکړه چې ستا ښی لاس یې ورکړي او دا ګس لاس د هغې نه خبر نه شي. نو احسنه طریقه دغه ده. نو که تاسو هم زموږ سره په دغه یو کار کې، په دغه یو کار خیر کې، په دې رمضان المبارک کې موږ سره ملګرتیا کول غواړئ او ستاسو موږ ته مشوره چې دی او ستاسو سوچ دا وي چې یاره بالکل دغسې یو سټپ، یو قدم اخیستل پکار دي، نو بالکل تاسو موږ سره په کمنټ کې موږ ته رایه راکړئ، موږ سره به ملګرتیا وکړئ. د هغې نه پس به انشاءالله العظیم دغه لسته ورځې دي بیا به موږ یو عملي کار شروع کړو ستاسو په تعاون سره، ستاسو په مدد سره، ستاسو په مشورې سره او ستاسو په دعا سره چې دغسې پښتانه مسلمانان عزتدار خلک، غریبانان خلک هغه موږ تاسو سپورټ کړو. یقینا ډېر داسې یتیمانان شته چې په کورونو کې پلاران نشته، مشران نشته، تورسري دي او هغې د دې خپل عزت د وجې نه چې دی نورو ته لاس نه نیسي، د خپل کور د چاردیوارۍ نه روزي او د کور د چاردیوارۍ دننه چې د هغې کوم حالت دي هغه الله ته معلوم دي چې د یو ټایم د خوراک درک د هغې نه لګېږي. نو موږ تاسو ته چې الله دا کوم مالونه راکړي، کوم الله راکړي، په دې کې د هغې پوره حصه ده او په دې باندې الله چې کوم اجرونه ورکوي یقینا په هغې باندې قرآن او حدیث دا ګواه دي. قرآن او حدیث